ډېرو محترمو مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه د سورة کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یو بهترین او مجربه وظیفه د محترم مسلمانانو. دی وظیفه کې د هر قسم حاجت دپاره انتهایی مؤثر دی. یقینا چې کوم حاجت ستا وي نو په دې طریقې سره یې وکړه، انشاءالله حاجتونه به دې الله تعالی پوره کړي، مسایل به دې الله جل شانه ختم کړي. دا د الله جل شانه د کلام وړه حصه ده چې سورة کوثر ته ویلی کېږي. محترم کوثر به تاسو پیژنئ، یو هغه کوثر دی محترمو چې په جنت کې یو یعنې د قیامت په ورځ به یو چشمه لګي، د هغې ګیلاسونه به دومره وي لکه د اسمان ستوري یا د هغې جامونه، او دغې کوثر او دغې حوض نه به د دواړو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته اوبه ورکوي او خلک به دغه اوبه څکي. او حدیث مبارکو کې راځي دغه اوبه چې څوک وڅکي که نه نو جنت ته د تلو پورې به دی چرته هم تږی نشي. او د قیامت د ورځې سخته تاسو ته معلومه ده چې نفسي نفسي به وي، ځمکه به د تنبې وي او نور به نیزوال وي، نو د انسان دماغ به خوټ کېږي، هر سړی په خپلو خولو کې ډوب وي. نو محترمو دا هغه کوثر دی، دا هغه سورة کوثر دی. د دې تلاوت چې څوک کوي نو الله جل شانه دله ډېر زیاته غټې غټې درجې ورکوي، حاجات او مشکلات یې اسانوي. نو دا راسره خامخا واورئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان وروڼو خویندو او هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې هیوادونو کې زندګي تیروي، د هغې ټولو مسافرو دی الله تعالی د دنیا و آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. دغې مسافرو له دی الله تعالی اوږده زندګي د صحت او د عافیت والا ورکړي. محترم مسلمانانو، دغې مسافرو له دی الله جل شانه ډېر عزتونه ورکړي. محترم مسلمانانو، دغه مسافر خو موږ ډېر زیات ګران دي، دغه مسافري ډېره ګران کار دی، او دا مسافر د مسافري د خپل دغه دپاره تېروي. محترمو بچو دپاره بیبیانو دپاره الله تعالی دې په خیر او عافیت ورته راوستلی کړي. محترمو نن زموږ وظیفه د سورة کوثر ده. بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا یو آسان صورت دی، 3 آیتونه دي واړه واړه پکې. ها دا تاسو چې کومه مسله لرئ که نه، علماو ذکر کړي دي که چېرته څوک خیرات کوي که نه یا صدقه کوي یا څه وریجې پخوي نو په هغې د یو څو پیرې د ووایي نو انشاءالله دغه به کافي او شافي شي. که د چا نکاح مسله ده وي دا دې ووایي الله تعالی به ورته نکاح ورکړي. که څوک قرضدار دي قرضونه به الله تعالی ختم کړي. که څوک نورو مشکلاتو کې دي الله تعالی به ټول مشکلات ختم کړي. نو دا سورة کوثر دا وظیفه چې ده محترم مسلمانانو دا به تاسو 100 او یو کم 10 وارې روزانه وایي. ها که مازدیګر لمونځ نه پسې وایي نو ډېره بهتره ده. ماښام ماسخوتن سهار غرمې هره ورځ انشاءالله د 100 یو کم 10 وارې یعنې 129 مرتبه. ها دا په اخلاص او یقین سره شروع کوي. الله تعالی نه غواړئ الله دې صورت کې چې تا کم برکت ګرځولی، دې صورت کې چې تا کم الله هغه طاقت ګرځولی، الله زما د حاجتونو دپاره زما دپاره کافي او شافي وګرځولی کې. الله ته حاجت روا ذات ته مشکل کشا ذات الله زه حاجتمند یم، زه مشکل کې یم، الله زما د حاجت پوره کړي. انشاءالله دې طریقې سره به الله تعالی تاسو له حاجتونه پوره کړي. بل محترم مسلمانان یو زنانه ده، د هغې پته نه چې خاوند په جیل کې دی، هر څوک چې په جیل کې دی الله تعالی د ټولو مسلمانانو د جیلونو نه راخلاص کړي. یقینا یو خو مسافري شي یو جیل شي ډېره ګرانه زندګي. الله تعالی د دې د خاوند دی که هر څوک دی الله تعالی دی په ډېر خیرونو سره برکتونو سره په خوشحالو سره الله تعالی د جیل نه راخلاص کړي. او څونه مسافر چې جیلونو کې دی الله تعالی ټول په ټوله راخلاص کړي، او الله تعالی د ټولو مسافرو په خپل کلي وطن ثواب وکړي. کومه چې زما دا خوراکۍ ده هغې ته زه یو وظیفه ښیم. ما مخکې هم جوړې ښودلې ده، اکثر دوی صحیح طریقې سره ونه کړي یا اکثر چې دی په دهان سره ونه شي
یا اکثر چې دی نو هغې کې ناچاقي راشي یعنې په صحیح معنو سره ونه شي. نو زه چې کومه طریقه د هغې زنانه ته ښیم هغه د دا خبرې په غور سره واوري، په دې طریقه به دا وظیفه کوي. ګوره یو صحابي دی هغه د کافرانو په قید کې دغه شی ښه یعنې کافرانو سره قید ده، خو بیا مسلمانانو سره به وي، هغوی کې خو رحم وي. هغه په تسپو باندې تړلی و، یعنې د چمړې تسمو باندې، او هغه چې هغه پلار ته پته ولګېده، پلار له وله رسول الله مبارک دا وظیفه ورکړه. بیا په خپله فرمایي چې زما دا تسمې چې کومې دي دا په خپله خلاصېدل شروع شو، او زما خپو نه لاسونو نه او ما سره د هغې هغه ځناور د کوم چې چا په قید کې ځو د هغې اوښان او ګډې بیزې هغه هم ما سره را روان شو. داسې ولکه چې زه یې مالک یم. نو ستاسو دا خاوند به الله تعالی په خیر او عافیت سره راولي، او انشاءالله په ډکو منګولو سره به راولي. ښه الله تعالی څه ګرانه خو نشته، د الله تعالی خزانې ډکې دي. داسې کار به کې لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. غوږ شه دا به تا کړي مې، خو دا به پرېږدې نه دا وظیفه. دا به روزانه 500 پیرې وي هر ټایم کې چې وي. ها روزانه 500 پیرې، مخکې 100 پیرې درود ابراهیمي، وروسته 100 پیرې درود ابراهیمي. اللهم صل علی محمد. کو دا درود ابراهیمي ګرانې نشي ویلی نو خیر دی، بل درود آسان درود چې کوم درځي هغه ووایه، خو 100 پیرې مخکې 100 پیرې وروسته، منځ کې 500 پیرې لا حول ولا قوة الا بالله. دا وظیفه په اودس کې خبره پکې هیڅ چا سره هیڅ قسم نه کې، بیماری کې هم کولی شي. ها بیماری کې هم کو چې کوم مهواري د زنانو بیماري راشي هغې کې هم کولی شي. دا وظیفه به راونیسي خوراکی انشاءالله د خپل خاوند دی، ورور دی، هر څوک چې دی دا به تر 140 ورځو پورې وکړي. ها پابندۍ سره، دهان سره او دغه طریقې سره ما چې ته وښوده. که مثال پته ورولم بیا خو به یې ضرور 140 ورځو کې الله تعالی ضرور راخلاصوي. ته به الله تعالی ته جاړې فریاد به کې لا حول ولا قوة الا بالله. معنا دا ده چې الله تعالی په خپل قدرت سره هر څه کولی شي. الله تعالی د نیکۍ توفیق هم انسان ته ورکوي، د بدۍ نه هم الله تعالی انسان موجوده کوي. صحیح شوه. نو دغه کوم جیل کې چې دی دغه زړونه د دغه پولسانو زړونه، دغه بادشاهانو زړونه د الله تعالی په لاس کې دي، چې الله تعالی وغواړي په یو سکند کې به د هغوی زړونه داسې اټمایلې کې رحم به پکې د ده دپاره واچي، انشاءالله دی به الله تعالی راخلاص کړي. صحیح شوه. خو پابندۍ سره به دا وظیفه کې هغې ما ته پرون کمنټ کې ویلو چې زما دپاره څه وظیفه راکړه. انشاءالله موږ به له مدرسه کې هم دعاګانې او وظایف ختمونه کوو چې الله تعالی دې ستا د خاوند په خیر او عافیت سره په ډېرو خوشحالو سره ته واپس کړی کړي، ځکه یقینا څه بچي وي، مسافري وي، او ګوره د ښځې دپاره هم مسافر دی، د خاوند هم مسافر دی، ښځه هم مسافره ده. نو ګرانه زندګي ده، د بچو غم د یو بل، د یو څه غم د بل څه غم. الله تعالی دې په تا خپل رحم وکړي، الله تعالی دې تا د خپل خاوند په ډېرو خوشحالو سره واپس کړی کړي. انشاءالله ضرور به واپس کېږي. نو امیدي مه کوه، الله تعالی ذات لوی دی، دې کې به الله تعالی ستاسو دپاره خیر ږدلی وي انشاءالله. الله تعالی مو خوشحاله لره، آباد لره، کامیاب او کامران